الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. د سیرت مختصر درسونه دا شروع. دیارلسم درس د سیرت دی چې کافرانو تکلیفونه ورکول شروع کړل مسلمانانو ته. بلال رضی الله تعالی عنه دا د امیہ ابن خلف غلام وو. د هغه په مری کې به رسۍ واچیله او به هلکانو ته دا رسۍ ورکه او هغو به راښکه. دارنګې د غرمې په وخت کې به په ګرمو شګو باندې څملاو، تکلیف به ورکاوه او دا به ورته ویل چې په محمد رسول الله باندې کفر وکا، د لات او د عزا عبادت شروع کا، او یا به دې تکلیف کې مړ شي. لیکن بلال رضی الله تعالی عنہ با احد وی. بیا یو ورځ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورتیر شو او بلال رضی الله تعالی عنہ داغه واغس او آزاد کو. دارنګ عامر ابن پوهیرا رضی الله تعالی عنہ هغه به داسې ووهلو چې داغه ذهن به ګډوډ شو، حتی کې په خپلو خبرو باندې نه پوهېدو چې دا څه وایي. یعنی دونه تکلیفونه د صحابو ته ورکړی کېدو. دارنګې مشهور صحابي خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنہ دا په قیدینو کې وو. د بنو خزاعه یوې ښځې واغستو چې کله مسلمان شو نو دې مالی کې به وسپنه به ګرمه کړه او دا به پې سیزو او ورته به ویل چې به محمد باندې کفر وکا، لیکن د هغه ایمان به ښه زیاتېدو. دارنګې عمار ابن یاسر واقع ته وګوره. عمار ابن یاسر او د هغه والدینو ته قسمه قسم تکلیفونه ورکړلی شوي، ډېر تکلیفونه ورته میلاو شوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته ویل ای د یاسر کورنۍ صبر کوئ، ستاسو ځای دا جنت دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل ای الله د یاسر کورنۍ ته بخښنه وکړه. دارنګې مصعب ابن عمر ته تکلیفونه ورکړلی شوي، عثمان رضی الله تعالی عنہ ته، دارنګې نورو صحابو ته، سړو ته هم او ښځو ته هم تکلیفونه ورکړلی شوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین رعب ورکړی و. او دارنګې ابو طالب هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظت کاوه. نو دې مشرکینو جرأت نشو کولی. نو د ابو طالب خواته برال او ورته ویل چې ستا دا وراره زمونږ خدایان ته بد وایي، منږ ته او زمونږ مشرانو ته ګمراهان وایي، یا یې منع کا او یا ته د منځ نه لرې شه. ابو طالب دوی په نرمۍ باندې واپس کړه، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت به چې لیدو خلک به مسلمانېدل، دعوت ډېر په تیزۍ باندې روان و، نو صبر یې نشو کولی. آخر دا چې ابو طالب ته هم دمکینې ورکول شروع کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تره ته وویل چې تره که دا نمر راته په ښی لاس کې کیدي او سپوږمۍ راته په ګڅ لاس کې کیدي، نو دا دعوت زه نشم پرېښودی، یا به دا دین غالب شي او یا به زه په دې لار کې وفات شم. کله چې په دې باندې هم ونه شو نو مزید تکلیفونه ورکول شروع کړه. د کور نه تکلیفونه شروع شو. ابو لهب او د هغه ښځه ام جمیل په نامه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنۍ ته ولاړو. ښځې به یې غنې راوړې او د شپې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار کې غورځولې چې د الله پیغمبر پې زخمی شي. ابو جهل او څه کسان ناسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیت الله په خوا کې مونځ کاوه. نو دوی وویله چې څوک به د اوښ هغه لرې راوړي چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم یې وراچو. نو عقبه ابن ابي معیط دا پاڅېده، لاړو او لرې د اوښ لرې یې راوړ
چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم سجدې ته لاړ نو دا یې پرې وراچاو. د الله پیغمبر نشو راوچتې دی. فاطمه رضی الله تعالی عنها راغله او دا یې ترې لرې کو. د الله پیغمبر ورته خیرې وکړې چې ای الله دا قریش راونیسه، ای الله پلانکې راونیسه، ای الله پلانکې راونیسه. بیا دا ټول مردار شو په بدر کې. مختصر دا چې مسلمانان د ډېر تکلیفونه میلاو شو. نو د حالاتو مطابق رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه کارونه وکړه چې د هغې ذکر به انشاءالله په بل درس کې وشي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.